دنه دا مسله معلومه شوه د سړي ډېر ښځې دي په کار دا چې چا طاقت وي چې ځانله ډېرې ښځې وکړي ښه خبره ده شریعت اجازت ورکړی مرۍ مه د دې ډېرو ښځو نه دا شرعي طریقه ده ښه په کار دا چې الله چاله طاقت ورکړی چې دی وکړي ښځې شرعي طریقه ده او نه پکې د اولې ښځې نه اجازت شرط دی چې ورکه زه به هغه رضا کړمه نه تا د شریعت اجازت درکړی دی خو انصاف پکای کو پزان دی دا ګمان نه وي چې یاره زه انصاف نشم کولی کو بله ښځه وکړم بس دا بله بیا پرېږدم ډېر بدبخته داسې وي چې یو ښځه وکړي هغه زړه پرېږدي نه بیا یې نه طلاقوي او نه ورته ښځه وایي یار یا طلاق ورکړه او یا یې ښځه کړه بېګا یو ځای کوم ټلیفون راته وشو ما سره کسان ناست ما سره خبرې کولې پېښور نه نو ما ورته په جواب کې دا وي مې طلاق ورکړه طلاق مې بالکل طلاق ورکوه په دغه کې شان مصروف وم هغه بار بار ټلیفون کو نو ما ورته مې طلاق ورکو طلاق دا هغه کس خندل ما ته کتل چې دا مولي صاحب سوي دی خو چې طلاق ورکړه ښځې له نو ما چې ټلیفون بس کړ نو ما ته وایي مولي صاحب خبرې خو نورې کوو خو دا خبره مې وختي راځي پړه کې زیات راځي دا خلکو ته لا تسه وایي ته خو هغې سړي ته وایي چې طلاق ورکوه مې ته به خبره پوه نه شوې که نه هغه راته وي ښځه مې ده خو دویمه ښځه مې کړې ده هغې بلې له زه پیسې ورکوم هر څه نفقه هر څه وله ورکوم خو بس نور حق یې نشم پوره کولی نو زړه مې نه غواړي پیسو ته یې ضرورت یې وله ورکوم خو نور حق یې نشم ادا کولی مینه مې ورسره نشته دی نو زه چې چلو کوم طلاق ورکړم کو داسې وساتم ما ورته مې طلاق ورکوه طلاق مې دا طلاق لفظ ما په دغې ځای کې وي چې د هغې حق پیسو ته د هغې حق نشي ادا کولی زه ول خرچه ورکوم زه چې هغه په کور کې نشم برداشت کولی جدا کور مې طرح کړی 3 بچي مې ورسره دي پیسې ولې لېږم چې زه دغه خرچه درکوي ما ورته مې طلاق ورکړه په دې باندې ته ګناهګار یې نو یا خو د دواړو سره بیا یو شان انصاف کوه چې انصاف نه ورکوي طلاق ورکوه دا طلاق راستولي الله دې دي چې د ښځې او خاوند ژوند نه کېږي نو د یو بل نه دې څه شي جدا شي د ښځې او د خاوند ژوند نه کېږي د یو بل حقوق نشي ادا کولی یو بل نه دې څه شي جدا شي دا زموږ پښتنو خلکو یو لوی څیز د دې طلاقونه جوړ کړی دی ښځه به ما نه یې فرېږدم او نه یې ښځه کومه نه یې فرېږدم او نه یې دا درته لوی د غیرت خبره ښکاري چې نه یې فرېږدي او نه یې ښځه کوي نو شرم به درله جوړ کړي نو بیا باړو خلاصېږي نه نو بیا وایي ولې ما یې دغه یې کوم دا نه ګوري چې زیاتې د چا د طرفه موجود دی زیاتې خو زما د طرفه موجود دی ولې ورته ښځه نه وامه ولې نه طلاق ومه شریعت حکم دا نه دی ښه شریعت د هرې خبرې حل ویستلی دی د هرې خبرې حل رستلی دی نو خبره مې څه پورې کوله د نبي علیه السلام ګڼې بیبیانې وي ګڼې بیبیانې وي نو نبي علیه السلام به انصاف کوي بله خبره درته وکړمه څومره صحابه کرام چې موجود دي که نه په دې کې به تا ته داسې صحابي صرف د یو نه ماسیوا میلاو نه شي چې هغه یوه ښځه کړي حضرت صرف یو صحابي حضرت ابو درداء رضی الله تعالی غالبا چې دغه صرف یو ښځه وه نور د ټولو صحابه کرامو 2 او 3 او 4 ښځې یو ښځه پکې د یو صحابي نه وه چېرته قرآن شروع د 2 نه کړي د مثنى و ثلاث و رباع 2 2 3 3 او 4 4 ټیک ده چا چې طاقت یې کولی شي ښه کوئ 4 ښځې تېر ورځ کې ما ته یو ټلیفون شو د پېښور نه ما ته ټلیفونونه ډېر زیات کېږي یوه زنانه وایي مولانا صاحب جي ایمانه څه وظیفه راکړه او ډېره سخته په ژوند کې تنګه شوې یم ما ولې خیر دی مسله دا ده چې خاوند مې د دویمې ښځې سره تعلق دی او خفه په دې باندې یم که نه چې په دې ګناه باندې مفتلا دي نو زه یېرېږم چې ما هم الله بچي راکړي سبا به دا ګناه زما د بچو نه وځي په دې باندې پریشانه یم نور څه فکر را سره نشته دی خو پریشانه په دې یم چې د هغې تعلق هم غلط قایم دی د یو بل سره او اوس دې ته جوړ دی چې نکاح هم کومه نو ما ورته په جواب کې مې اجازت وکړه چې نکاح وکړي اجازت ورته ورکړه چې دویمه نکاح وکړي خبره یې خوا دې خوا کوله مولا صاحب دا ممکنه نه ده خو څه وظیفه راکړه چې کټار شي دا ممکنه نه ده دا اجازت نه ورکومه مې چې دا اجازت نه ورکړه دی په وظیفو راګرځیم نه زه تاله وظیفه درکړمه بس ټلیفون مې دې کټ کړو ښځه دا لوی شی رخ کړی دی چې بس دویمه ښځه وشه بس تبه دا د هندواني رسم دی ښه هندوانو کې یو سړی د هر څومره ښځو سره تعلق ساتلی شي خو دویمه ښځه نشي کولی ناروا تعلق دې ساتي هر څومره ښځو سره خو دویمه ښځه نشي کولی شریعت څه وایي طاقت دې شته وکړه دویمه ښځه درېیمه وکړه 4 وکړه خو چې انصاف کوي د انصاف په پورې مې ته مخکې خبره وکړه ښه نو مې دا په وظیفه نه راګرځي اجازت ورکړه چې ته په ګناه باندې دغه یې که نه ستا سره د ګناه
پریشانی ما ته بار بار وایي چې یاره خفه به دې یم چې ګناه ته کېږي نو حلال نکاح اجازت ورکړه که نه خو دغه پروا دې نشته داسې خبره کوي څه خبره